د ملا دردونه سو، د بیا اولادي مسله سوه او د ټایمینګ کمزوري سوله. یعنی ډېر خلک داسې ستا هغه وایي چې ټایمینګ مې دومره زیات کمزوري دي چې بس شرمنده یم. سنو کې قوت مدافعت کمزوري، دا معجون د دې لپاره بهترینه. او د هغه رقم د پټو کمزوري، او د هغه رقم د دماغ کمزوري، د سر درد زیات، او د هغه رقم د ځواني غلطیانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لکل داء دواء، داسې بیماری داسې بیماری نشته چې د هغه د علاج نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه وار بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم، ډاکټر رقیب مولانا محب الله منیب. امید لرم چې تاسو به ټول جوړ روغ او خوشاله بیاست. الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله او آباد ولري. زه نن یو وار بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم د یو ډیرې خاص موضوع، د یو ډیرې اهم موضوع سره، چې د نن ډیره اهم موضوع ده چې زموږ په معاشره کې په دا ولا سره ډیر داسې سوالونه زما سره کېږي. ډیر خلک داسې په دا ولا سره معلومات کول غواړي، او ډیر خلک چې کوم دي هغه په دا ولا سره پریشان دي. موضوع ده قوت مدافعت مجموعي په بدن کې مجموعي کمزوري. مجموعي کمزوري باندې بیا موږ راځو، لکه خاص کر نارینه ورونه مردانه کمزوري، مردانه مسائل، ټایمینګ کې کمزوري، مختلف قسم مسائل، او بیا دغه رقم زنانه امراض، لیکوریا، او دغه رقم د ملا دردونه، مختلف قسم امراض په حواله سره زه په خدمت کې حاضر شوی یم. او چې نن کې ویني ډیر داسې خاص بوټي چې کوم دي 18 قسمه بوټي زموږ ومخته چې کوم دي هغه موجود دي. او په دې کې ډېر خاص بوټي چې کوم دي هغه موږ سره یو ځای کړي دي. په دې باندې اکثره موږ صفوف هم جوړوو، یعنی پوډر هم جوړوو چې هغه په شیدو کې استعمالیږي. او بیا د هغه رقم چې کوم دی په دې کې موږ کپسولز هم جوړوو چې هغه په شیدو باندې استعمالیږي. او بیا د هغه رقم چې کوم دی په دې کې موږ خاص کر یو خاص معجون جوړوو. او دغه مجموعي علاج چې کوم دی ډېر خلک داسې سته چې هغه زه معجون استعمالولی سم، ډېر خلک وایي چې زه کپسولز استعمالولی سم، او ډېر خلک داسې چې هغه زه پوډر استعمالولی سم. په دې حواله سره چې کوم دی هر هغه څوک مختلف قسم خپل علاج چې دی هغه کولی شي. په قرآن کې الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واذا مرضت فهو يشفين. ګوري کله چې موږ ته بیماری چې کومه ده هغه د الله د طرفه ده. هر وخت انسان چې بیماری راسي انسان ډیر کمزوری دی او ډیر عاجز دی. او انسان دومره کمزوری دی، ګوره بیماری چې دا هغه یو مرض دی، یو رنځ دی، یو تکلیف دی. پر الله تعالی پر انسان باندې یو مرض راولي، هغه لکه مثلا بعض داسې امراض چې هغه د حیا په زمره کې راځي، مګر ډیر خلک داسې شته چې هغه یو چاته غږ نشي کولی چې زما دا مسله ده. او داسې نارینه ورونه شته او داسې زنانې خوندې شته چې د یو داسې مرض سره مخامخ شي، د یو داسې بیماري سره مخامخ شي چې مګر بیا په خپل کور کې و خپل مور پلار ته غږ نشي کولی، و خپل دوست ته غږ نشي کولی، و خپل ورور ته غږ نشي کولی، بلکې چا ته غږ هم نشي کولی، شرمیږي. مګر بیا و معالج ته و خپل معالج چې کوم دی هغه یو قسم د مور د پلار درجه لري، او په دغه د مرض په باره کې دی و خپل معالج ته چې کوم دی خپل خبره چې د هغه کولی شي چې زما دا تکلیف دی، یا زما د جریان مسله ده، یا زما د هغه رقم د احتلام مسله ده، او یا زما د لیکوریا مسله ده. مختلف قسم امراض راځي. نن چې کوم زما ستی په مخ کې خاص بوټي چې هغه د جړی بوټیانو چې کوم سردار هم ورته ویلی سو، یعنی بادشاه هم ورته ویلی سو، لکه اوس یو څو خاص بوټي چې ستی و مخته مسلی سفید چې کوم دی هغه ډېر خاص بوټي دي، او زیات مختلف قسم امراض ته کار کوي. او زیات په کوم امراض کې کار کوي؟ ماده تولید نظام. بعض خلک وایي چې زما اولاد نشته، بعض خلک د بیا اولادي په حواله سره پریشان دي، او بعض خلک وایي چې زما سپرم چې کوم د مني کمزوري ده او هغه کمزوري ده. او کله چې زور ته ټیسټ وکړه، کله چې ټیسټ راوړي چې ټیسټ یې وګورو د مني د سپرم کمزوري خو یې، او په هغه کې دننه د رینج کمزوري د سپرم کې چې کوم بیضه انثا یا بیضې چې کوم راځي هغه مسایل د دې دی. او یعنی د چا داسې مریضان سوي دي چې د سپرم رینج چې کوم دی هغه 20%. کله چې ما په دغه بوټو سره علاج ورکړي، الله تعالی هغه سپرم په هرات کې په هلمند کې یو مریض موجود دی. دا ټیم دغه رقم ډیر داسې مریضان شته چې هغو ډیرو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي ول، علاجونه کړي ول. کله چې علاج ما وکړي، یعنی د 20% ته 60% ته د سپرم چې دی هغه ورسېدل. او بیا موږ په دې کې ګورو چې آیا د سپرم مسله چې کومه ده هغه کچیر ډیره کمزوري، یا په دې
دې کې چې کوم دننه بل رینج راځي هغه کمزوري د هغه مطابق علاج موجود. دا ټیم موجوده دستي و مخته ریګ ماهي هغه مایع دي چې په مردانه مختلف قسم امراض کی استعمالیږي. او بیا د ریګماهي کیلو دا ټیم پنسار ستی معلومات کولی سي. د ریګماهي کیلو مخکې په لږ تیر وخت مخکې تقریبا 40,000 د کیلو ولو. دا ټیم د ګرانی پر بنیاد باندې د کیلو دا ټیم د 1,00,000 سلور دی یا 1,50,000 1,10,000 1,80,000 مختلف قسم ریټونه چې دغه چلیږي. په دې کې بیا فرق شته، بعضی فرش تازه او بعض چې کوم دغه کمزوري مختلف قسم سالب مصری راواخه لکه سالب مصری چې زموږ ته مخته ده. هر بوټي دغه رقم مختلف قسم بوټي یعنی هر هغه بوټي کوم شیرتي پر دې باندې تفصیل بیان کو په زرګونو فواید د دې ستا. ولي ګورئ الله په قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت الله. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وایي ته زما د رحمت څخه مه نه امیده کېږي. او که چیرې ته د یو مشکل بیماري سره مخامخ یې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لکل داء دواء. داسې بیماري داسې بیماري نشته چې د هغه د علاج نه دوا دی نه. هر هغه بیماري چې راسي هر قسم مشکل موزي مرض چې راسي موږ دا څه وایو موږ دا خبره کوو موږ وایو چې د دې علاج نشته موږ دا خبره کوو. مګر زه بیا دا وایم چې هر بیماري الله تعالی د هغه علاج رسولی دی. هر قسم موزي مرض چې الله تعالی د هغه علاج رسولی دی. او بیا د هغه رقم چې کوم دی بیا په بوټو کې ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هر داسې بوټي چې د دې به د هر مشکل سره مخامخ سول یا به د هر بیماری سره مخامخ سول ډایرک به د بوټي استعمالول. بیا په جړی بوټي کې داسې بوټي بعضې سته لکه اکر کرا راواخه. اکر کرا دا ټیم تازه او فرش شي چې کوم موږ اوس بعضې داسې چې بعضې انسانان وایي چې موږ دغه خپله جوړوو. ته هم خپله جوړولی سي هېڅ مشکل نه دی. مګر داسې دی چې کله تازه شي فرش شي چې ورته ته میلاو سي نو هغه څه بیا ته ډېره فایده چې د هغه ترلاسه کولی سي. اوس د اکر کرا د هغه ته خوبي ده راواخه پر زه باندې لږ داسې ولګو ستا ټوله خوله چې د هغه ذایقه چې د هغه یې بدله سي په وجه د دې چې اکر کرا ډېر قیمتي بوټي دي. دغه رقم مختلف قسم بوټي. او بیا کم خلک چې کم دي هغه د ملا د دردو سه اوس موږ د دې ته فواید بیان کو چې دغه معجون او یا دغه صفوف دا چې کم پوډر دی یا دغه رقم چې دا کم کپسولز موږ د دې سه جوړوو د دې فایدې زه ته لږ در وښایم. ډېر انسانان داسې سته هغه وایي چې وایي د ملا د دردو څه په تکلیف یم د بیا اولادي مسله مې ده یا دغه رقم د زنانې خور د خوایي یا دغه رقم د نارینه ورونو د خوایي د بیا اولادي مسله د نارینه ورونو ډېر داسې مسله شته. هر کس چې کوم دی یا داسې مسله د ملا دردونه سو د بیا اولادي مسله سوه او د ټایمینګ کمزوري سوله. یعنی ډېر خلک داسې سته هغه وایي چې ټایمینګ مې دومره زیات کمزوري دي چې بس شرمنده یم. صحیح سلو یعنی هغه د خپل د کور حق چې دی هغه زه نشم پر ځای کولی. یعنی ټایمینګ دومره کمزوري او بیا دغه رقم زنانې خوندې وایي د کور کارونه کومه اولاد راوړمه مګر د دې په مد کې زما ملا دومره کمزوري سوې ده چې حد یې نشته. د ملا څه ګسه کښېنستی نشم پر ملا باندې جوغېندی نشم کارونه نشم کولی دومره مې ملا ختمه سوې ده. او بیا دغه رقم موږ نارینه ورونه وایي چې ملا مې دومره کمزوري ده ملا مې دومره دردونه کوي او د ملا څه دومره په دردویم دومره په تکلیف یم وایي چې د ډېرو کارو څه نارینه ورونو کارونه کوي د کارو د وجې څه د دوی ملا چې کومه ده هغه دومره کمزورې سوي چې انتها یې نه وي. او بیا دغه رقم زموږ ځوانان ورونه وایي د معاشرې ځوانان چې د هغه د ځوانۍ انتها به نه وه حد به نه ولو مګر نن ورځ زموږ ځوانان د کمزورۍ انتها یې نشته. یعنی د به د ځوانۍ انتها نه وه مګر نن د کمزورۍ انتها نشته. هغه مختلف وجوهات راکړلی سي مختلف قسم وجوهات راځي. وجه دا ده چې زموږ په بدنو کې قوت مدافعت کمزوري دا معجون د دې دپاره بهترینه او دغه رقم د پټو کمزوري او دغه رقم د دماغ کمزوري د سر درد زیات او دغه رقم د ځوانۍ غلطیانې او ډېر خلک چې کوم دي د ځوانۍ د غلطیانو څخه دا ټیم زاړي پریشانې وایي ما خو په خپل لاس
په خپل ځان تباہ او برباد کی غرق سولم نن چې کوم دی زه د اولاد د راوړلو نه یم وجه چې شته ما په خپل ځان خپله تباہ کی ما د خپل جسم چې کوم دی قوت مې داسې ور ختم کی چې هغه مې خالق وکه وګرځوله او د هغه رقم د وینې کمی او مختلف قسم ډېر مریضان داسې سته چې هغه د نفس مسایل لري مختلف قسم مسایلو دپاره او هغه بیا موږ داسې کو چې د دې څه موږ بوټي جوړو د دې بوټي څه چې کوم دی موږ تیل باسو او هغه تیل چې کوم دی هغه بیا موږ د نفس د پټو دپاره د استعمالولو دپاره چې کوم دی هغه موږ عوامو ته ورکوو د استعمالي او بل دغه کوم شان چې کوم دی په دې کې یو نیم داسې یو څه شان شته چې هغه لکه زعفران هم سو یو څه نیم داسې نور شان دي چې هغه موږ هم په دې نسخو کې استعمالوو موږ کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو که چیرې یو 15 روپۍ قیمت پورته یا کښته هغه مسله نه ده مګر ښه شی استعمال سي هغه چې دی فایده ډېره لري او ډېر کسان داسې وایي احتلام مې دومره زیات دی وایي چې د خوبه هم احتلام او د هغه رقم چې کوم دی لږ مازې د چرګ غوښه وخورمه د مثانې ګرمایش مې دومره زیات دي د معدې ګرمایش مې دومره زیات دي چې پر مخ مې دانې راوخیږي او د احتلام مسایل چې کوم دي هغه جاري او روان وي بیا موږ بله خبره دا ده په بوټو کې الله تعالی ډېره شفا یې شه ده الله تعالی ډېر په بوټو کې چې کوم دی ډېر خاص پاور الله تعالی یې شه دي او په بوټو کې چې کوم دی لکه څنګه چې موږ په کورو کې استعمالوو او په دې کې خاص غذا ده قدرتی بوټو کې الله تعالی یو ډېره خاص شفا یې شه ده ولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمالول او د دې څه چې کوم دی موږ معجونات هم جوړو او د هغه رقم مختلف قسم صفوف پوډر هم جوړو او بیا د هغه رقم چې کوم دی ډېر خلک داسې سته چې هغه د مختلف قسم امراض سره مخامخ او خاص کر د ټینشن ډپریشن والا مریضان چې کوم دي د هغو دپاره چې کوم دی موږ د دې څه بیا یو څه خاص پوډر چې کوم دی په هغه کې یو څو نور بوټي نور دي هغه هم په دې باندې ګډېږي او بیا موږ دغه څه د ډپریشن اعصاب دماغ خشکي د دې چې کوم مریضان دي د هغو دپاره د دې څه یو خاص معجونات چې هغه تیارو او بیا دغه رقم چې کوم دی لکه باسي په دې کې اوس مثلا ډېر انسانان چې کوم دي دغه په ذهن کې دا سوال راځي چې اوس خو ګرمي ده آیا دا بوټي موږ استعمالولی سو ګرم خو به نه وي موږ ته خو به تکلیف نه رسوي برته په دې کې داسې بوټي موږ استعمالوو چې هغه خنک دي هغه ټنډه دي او که چیرې دا معجون موږ په ژمي کې جوړوو یا دا پوډر موږ په ژمي کې جوړوو بیا موږ خنک بوټي په دې نه ګډوو او که چیرې موږ په دې کې دا موږ په دوبي کې جوړوو نو بیا په دې کې موږ خنک بوټي چې کوم دي هغه هم په دې باندې ګډوو چې دا خلک استعمال کی او خنک هم وي او د چا کوم مزاج او فطرت چې دي هغه ګرم هم وي هر څومره ګرم وي حالانکه بعضې شیان چې کوم دي هغه ډېر ګرم دي مګر ودې ته چې کوم دی نقصان چې دی نقصان به هېڅکله نه رسوي که چیرې موږ دا استعمال کړو الله تعالی به و موږ ته د دې څه شفا را نصیب کړي او ډېر خلک چې کوم دي هغه د امراض څخه ډېر پریشان دي د ملا دردونه د بې اولادۍ مسله ټایمینګ کمزوري د کوریا مسله د جوړو دردونه د هغه رقم د جسم کمزوري قوت مدافعت کمزوري او بیا د هغه رقم د پټو کمزوري جریان دماغ مسله د زړه هارت بیټ د زړه دړکن او د هغه رقم د ځوانۍ غلطیانې د وینې کمزوري د نفس مسایل او بیا د هغه رقم د رینج کمزوري د ملا کمزوري او بیا د هغه رقم د احتلام بار بار راکلل جریان بار بار راکلل احتلام د بیلبی ما په درون بول سه مخ کې راکلل یا بعد کې راکلل کترې درون بول سه مخ کې راکلل یا بعد کې راکلل ډېر خلک په دا ولا سر پریشانی او المنځ کومه په المنځ مې بر وسنه ده په وجه د دې چې د ډېر جریان د ډېر احتلام سره دومره زیات په تکلیف ما چې ګرسه بزما چې المنځونه چې کوم دي هغه به یا صحیح یا بنئ سي او د څه کوم دي هغه به صحیح یا بنئ سي او په دې کې بعضې داسې بوټي موږ اچولي دي چې هغه احتلام او دا ته ډېر زیات کار کوي او بعضې بوټي چې کوم دي بیمن سرخ بیمن سفید سالب مصری او دغه رقم سالب پنجا ګون کتیرا ګون کې کرسلو او د دې ذایقه د برابرېدلو لپاره مصری سلو دا یو څو خاص یعنی دا یو څه خاص فارموله ده او دا داسې فارموله نه ده چې په دې باندې موږ اوس د دې بعد تجربه کوو دا یو داسې فارموله ده چې هغه زما استادانو د هغه استادانو د کلو څه دا نسخه چې دا را رواني هغه نسخې چې کوم دي هغه زه مریضان ته ورکوم چې مریض علاج وسي او الله تعالی شفا ور نصیب کړي الله تعالی دې ټول مریضان ته شفا کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.